عراق کے دوا صحابہ کرام دفنو، یو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بل جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا دوی دی قبرونو تا دریائے دجلہ دا طرفنا پس مکہ کے دن ابو لار شروع کرے وا. قبر تلا اوبرا رسیدلی ندی چه دواړه صحابه کرام د عراق بادشاہ ته خوب کرالوی زمون قبرونه ته اوبرا روانی دی او کدا اوبر ورسیدی قبرونه بمروان شي خراب بشي. مهربانیو کمن د دې ځای نو باسا. بادشاہ عالمان سره مشوره وکړه، قبرونه کولو وکړل. او چې څنګه قبر کولو شو دواړه قبرونه دا دواړه صحابه کرام داسې تر و تازه پراتو لکه چې یو ګنټه دوه ګنټې مخکې چا دفن کړي وي. په دې قبر کې ورته څه قالین ویل نه دی، پوړ پوزې بستره هېڅ شي نشته، اوپره خاوره کې پراته دي. خو دې خاورې نه کفن خراب کړی دی او نه بدن کې څه فرق راوستی دی. او دغه وخت کې پوره 1400 کاله پې تیر شوي دي. 1932 کې دا واقع شوې ده. د دواړو صحابه کرامو سترګې غړېدلې وې، نو د سترګو یو انګریز ډاکټر چې دا سترګې وکتې وې، دا سترګې اوس هم جمدې دي، لا مړې نه دي. او 8 لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې نیت چې دوی په دې سترګو پیغمبر علیه السلام لیدلی دی. نو دا د قرآن عالمان، حافظان، خادمان، امانت بدل حد په منځ کې پروتي که چا ځان که امانت په دې دنیا. که څوک ځان امانت کول غواړي نو د قرآن په خدمت کې څه ناڅه حصه دی والي، نو الله به دې هم داسې محفوظ کړي لکه دغه صحابه کرام.